السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر کم خلکو به داسې مقدس او مطهر او بهترین ځای لیدلی وي. یقینا الله رب العالمین په مخ د ځمکه باندې کم و بېشک لاک چوبیس هزار انبیا کرام پیدا کړي دي، او بیا د انبیا کرامو بعض قبرونه انسانانو ته د هغې په باره کې الله رب العالمین علم ورکړی ده. دا قبر مطهر مقدس دغه روزه مبارک دا د حضرت نوح علیه السلام د زوی مبارک حضرت حام علیه السلام قبر مبارک دی، چې یقینا په دغه دنیا کې ډېر داسې اولیاء او بزرګان چې هغې ته الله رب العالمین د کشف القبور دغه ملکه ورکړې وو، هغه اولیاء او بزرګانو دغه قبر مبارک په باره کې دا خبره کړې ده چې دا د حضرت نوح علیه السلام د زوی حضرت حام علیه السلام قبر مبارک دی. نو یقینا چې دغه شانتې د مقدس قبرونو خواته راتلل او دغه شانتې قبرونو سره زیارت کول د دې قبرونو یقینا دا د انسان د ایمان د تازگی یو سبب دی. خو بل یو وضاحت هم ضروري ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الا فلا تتخذوا القبور انبیائهم مساجدا، چې د انبیا کرامو دغه قبرونو نه او د دوی دغه روضې مبارک نه تاسو سجدګاه مه جوړوئ، بلکې دغلته انسان راشي د فیض د حصولولو دپاره خپل دغه شان د اولیاءو د بزرګانو د انبیا کرامو د صحابه کرامو د غزرونو مبارکونو د انسانانو د غزرونو ته فیض مبارک دا منتقل کیږي، او دا عقیده بالکل صحیح ده. یعنی د انبیا کرامو د قبرونو نه، د اولیاء کرامو د قبرونو نه، د بزرګانو د صحابه کرامو د قبرونو نه د فیض دغه حصول دا یقینا ثابت دی، او چې کم انسانانو په زړونو کې د فیض حصولولو هغه ملکه وي، هغه طاقت وي او توان لري، هغه انسانانو ته د اولیاء کرامو د پیغمبرانو د صحابه کرامو د قبر مبارک خواته هغه انسانانو ته محسوسیږي چې آیا د الله رب العالمین څومره انوارات په دې قبر باندې ورېږي، د الله رب العالمین څومره نورانیت او برکات په دې روزه مبارک باندې ودرېږي. نو یقینا داسې قبرونو ته حاضري کول د ایمان د روښانتیا یو سبب هم وي، ځکه چې دغه مبارک قبرونو باندې د الله رب العالمین بر د عرش له طرفه د اسمان له طرفه سدرة المنتهى له طرف د الله رب العالمین انوارات تجلیات برکات نورانیت او رحمتونه بېشمار نازلیږي. نو چې کله هم څوک دی قبر مبارک خواته حاضري وکړي او دغه قبر مبارک خواته راشي، نو الله رب العالمین هغه فیض او برکات انوارات تجلیات نورانیت دغه قبر باندې چې نازلیږي، نو هغې نه دغه راتلونکي دغه خلک دی هم مستفید کیږي، دوی ته هم الله رب العالمین دغه فیض په دوی باندې هم نازلوي او دوی ته هم ډېر زیات فواید رسیږي. نو الله رب العالمین د ټول انسانانو عقیده د شرک نه هم وساتي، او الله رب العالمین د ټول مسلمانانو د عقاید او نظریات د بې ادبي د ګستاخي دین هم وساتي. یقینا په دې مخ د ځمکه باندې که چېرته یو ډله تاسو وګورئ هغه د قبرونو ته سجده کوي، دا هم په شریعت کې ناجایز ده. بل طرف ته بله ډله تاسو وګورئ هغه د فیض او د برکت د حصول نه انکار کیږي او د فیض او د برکت نه هغه منکر دی، دا هم ناحقه دی. خو څنګه چې دین اسلام اعتدال پسندي والا دین ده، میانه روي والا دین ده، دغه شان د قبر ته راتلل او دیوبند دغه نظریه او عقیده دا هم بالکل د شریعت موافق ده، چې نه خو د قبر ته سجده کول جایز ده او نه دغه شان د برکات د انوارات او تجلیات او نورانیت د نزول نه انکار کېدل دا هم ناجایز ده، بلکې اعتدال والا مسلک نه به سجده کوي او نه به انکار د فیوزات او د برکات نه به تاسو کوئ. والله رب العالمین د ټول مسلمانانو دغه عقاید او نظریات دا صحیح سالم وساتي.